د واتس اپ نه به بیک اپ څنګه اخلي زیاتکر داسې کسان مې چې هغه به بیک اپ نه پېژني تاسو چې کوم میسیجونه تصویران ویډیوګان په واتس اپ کې خپل ملګرو ته لیږلي یا تاسو ته چاره لیږلي او دغه تاسو د ځان سره په جیمیل او په موبایل نمبر کې محفوظ کړئ نو دې ته بیک اپ ویل کېږي که ستاسو نه موبایل ورک شي یا موبایل مات شي یا تاسو موبایل چینج کوئ نو په بل موبایل کې چې تاسو کله واتس اپ کولو کوئ نو دغه میسیجونه هر سره چې دي دا تاسو راوړلی شئ یا تاسو موبایل ریسیټ کوئ نو چې تاسو بیک اپ د مخکې نه واخلئ نو ستاسو دغه تصویران ویډیوګان او یا کوم میسیجونه چې دي دا تاسو په بل موبایل کې چې دی حاصلولی شئ ځکه واتس اپ چې دی د هر سړي لپاره لازم دی او هر سړی چې دی دغه استعمالوي نو دا ویډیو د ټول لپاره لازم ده چې پوره یې وګوري بل دا چې یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکړي په دې کې به زه تاسو ته مکمل طریقه ښیم چې تاسو په بیک اپ په زوړ موبایل کې څنګه اخلئ او په نوي موبایل کې چې دی دا میسیجونه چې دي دا به هلته څنګه شو کوئ ځکه یو طرفه کې درته زه وښیم نو تاسو به هلته نه پوهېږئ نو کوم اولنۍ طریقه چې درته ښیم که ستاسو موبایل او تاسو واتس اپ استعمالوئ موبایل نه چینج کوئ نو دا اولنۍ طریقه چې دی دا به خپل واتس اپ کې چې دغه طریقه وکړئ نو ستاسو سره به دغه میسیجونه هر سره چې دي دا به محفوظ وي که تاسو سبا ورځ موبایل چینج کوئ نو دغه هر سره چې دي دا به محفوظ وي نو تاسو به نوي موبایل ته چې دی اړولی شئ او که کوم کسان یې چینج کوئ موبایل چینج کوي نو دغه دوانه طریقې تاسو وګورئ په دوانه طریقو باندې چې دی تاسو خپل واتس اپ دغه چې دی دا میسیجونه چې دي د یو واتس اپ نه بل واتس اپ ته چې دی تاسو راوړلی شئ که ویډیو مو خوښه شوه نو یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ خو زه موبایل سکرین ته باقي طریقه هلته کې زده کوو چې دا بیک اپ څنګه د واتس اپ نه اخیستی کېږي سکرین ته رالو موږ خپل واتس اپ کولاو کړی دغه شان دی به تاسو خپل واتس اپ کولاو کوئ له پاسه دې ګوټه به تاسو ته دا درې ټاکې ښکارېږي دا درې ټاکې به دغه شان د ځان سره ووایي چې دا یې ووهو نو په دې کې به تاسو ته لاندې ښکارېږي سیټینګ دا سیټینګ چې دی دا به د ځان سره داسې کولاو کوئ چې دا یو کولاو کړو نو په دې کې به تاسو ته ښکارېږي چیټس دلته کې به دې منځ کې دا کم چې خړ شو دا به د ځان سره کولاو کوئ دغه شان چې دا یو کولاو کړو نو په دې مخکې چې دی تاسو به لاندې لاړ شئ لاندې به تاسو ته ښکارېږي د لاندې نه د دویم نمبر چیټ بیک اپس دا چې لیکلی دی دا به د ځان سره ووایي او دا به کولاو کوئ چې څنګه دا کولاو کړو تاسو به دې مخ ته راشئ چې دې مخ ته راغلئ نو په دې مخ کې به لږ لاندې راشئ دلته کې به تاسو ته ښکارېږي ګوګل اکاونټ دا به د ځان سره دغه شانتې چې دی دا به کولاو کوئ چې کولاو یې کړو نو ستاسو جیمیل اکاونټ چې دی هغه به دې کې ښکاره شي تاسو ته لکه زموږ سره خو ډېرې جیمیلې دي نو ځکه تاسو ته دا سکرین باندې ډېرې جیمیلې ښکارېږي خو تاسو یو جیمیل یا دوه جیمیل نو تاسو ته به هغه شو کېږي تاسو چې په کم جیمیل کې بیک اپ هلی نو په هغې باندې به داسې نښه وکئ او هغه به په دې ځای کې سلیکټ کړئ لکه چې په دې ځای کې هغه جیمیل راشي دغه شانتې به هغه جیمیل راولئ بیا تاسو که ویډیوګان تاسو وایئ چې زمونږ هم په بیک اپ کې لاړ شي لکه زموږ سره چې کومې ویډیوګان دي چې هغه هم موږ بل واتس اپ ته چې دی ورواړو موږ ته چې چا په واتس اپ باندې ویډیوګان رالیږلي نو د هغې لپاره به دا لاندنی اپشن چې دی دا به د ځان سره دغه شانتې کولاو کوئ چې دا یو کولاو کړو نو بیا به لږ داسې راشئ دلته کې به تاسو ته ښکارېږي دا په شنه پټه او سپین لیکل دي بیک اپ یې پکې لیکلی دی دا بیک اپ چې دی دا به د ځان سره دغه شانتې ووهئ چې څنګه دا بیک اپ تاسو ووایئ نو ستاسو کم میسیجونه کم تصویران ویډیوګان چې دي ټول به په دې بیک اپ کې چې دی دې ته به راوړي لکه که تاسو ګورئ دلته کې زموږ چې دی 22 MB بیک اپ چې دی دا پروت دی ځکه زموږ دا نور چې دی ختلی ټول زموږ سره سایز چې دی د بیک اپ نو هغه 47 MB دی خو په دې کې دا ځینې چې دی دا د موبایل له ځانه راغستی بیک اپ لکه له ځانه بیک اپ کېږي نو دغه شانتې دا پټه چې ده دا به پوره شي دې ته به صبر کوئ دې پټې ته لکه راشنه پټه چې ده دا روانه ده دا چې اوس کله 22 MB ته ور ورسي نو زموږ دا بیک اپ چې دی دا به پوره شي چې دا پوره شو نو ستاسو به د دې واتس اپ نه چې دی کار به ختم شي لکه اوس زموږ دا بیک اپ چې دی دا پوره شو 100% ته ور ورسو زموږ بیک اپ چې دی ټول واغستی شو 66 MB چې ده ټوله ور وختله چې ور وختله نو موږ به د دې ځای نه وځو موږ به د خپل واتس اپ چې دی دا به ختم کړو لکه دا موږ اوس د دې موبایل نه چې دی ختم کړو که تاسو د دې موبایل نه ختموئ یا بل موبایل ته وراړئ خو زه درته به دې موبایل کې طریقه ښیم نو زه به اوس د دې موبایل نه چې دی دا دغه چې دی اکاونټ چې دی دا به دې ختم کړم نو چې ختم کړم نو زه به دوباره کولاوهم نو دا ټول میسیجونه هر سره چې دي دا په هغې کې راځي تاسو دې ته وګورئ دا څه میسیجونه چې پراته دي دا ټول به اوس په هغې بل موبایل کې چې دی په هغې کې به راځي یا تاسو نوی واتس اپ موبایل ریسیټ کوئ نو دا ټول چې دی دا به هغې ته ورهوړي تاسو به دا تصویران مسویران چې دي دا به وینئ دا چې دی ټول به اوس بل موبایل ته چې دی ور ووړي اوس موږ د خپل واتس اپ نه لګ آوټ شو لکه موږ د خپل واتس اپ نه چې دی خپل اکاونټ ختم کوو که تاسو وګورئ زموږ اکاونټ چې دی هغه دې کې نه دی موجود اکثر ځینې کسان وایي د دې نه به لګ آوټ کېږو څنګه نو په دې باندې الریډي زموږ په یوټیوب چینل کې چې دا ویډیو موجود ده
نو موږ لږ آوټ شو په دې کې اوس زموږ اکاونټ نه دی موجود لکه څنګه چې نوی واتساپ سړی کولاو کوي هغه شانته ښکارېږي نو که تاسو په نوي موبایل کې کولاوئ نو تاسو ته به هم دغه شانته ښکارېږي نو دلته بیا تاسو ته لاندې د شنه پټه او سپین لیکل چې دي دا به ښکارېږي دا به د ځان سره دغه شانتې چې دی دا به ووایي نو تاسو به دې مخته راشئ په دې ځایګي کې به ستاسو نه ستاسو د موبایل نمبر چې دی هغه غواړي ګوره دې نه مخکې به تاسو دا چل وکئ چې کم جیمیل چې تاسو په دغه ځایګي کې ورکړو په بیک اپ کې ما تاسو ووي په دې ځایګي کې به خپل جیمیل چې دی هغه به نښه کئ هغه جیمیل چې دی تاسو به خپل موبایل کې د مخکې نه ور اچولی تاسو نوی موبایل دغه کوئ یا خپل موبایل یې ریسیټ کړئ نو جیمیل به پکې د دې نه مخکې چې دی تاسو ور واچوئ چې جیمیل یې ور واچولو نو بیا به دې ځایګي کې خپل نمبر چې دی هغه به ورکئ په کم نمبر چې ستاسو هغه واتساپ و نو اوس به موږ به دې کې خپل نمبر چې دی هغه به دې کې ولیکو موږ خپل نمبر به دې کې ولیکلو چې څنګه خپل نمبر ولیکو نو لاندې به تاسو ته د شنه پټه او سپین لیکل ښکارېږي نو نیکسټ ورپسې مخ چې دی هغه موږ د ځان سره کولاو کړو نو دغه شانتې به دا ووایي دلته کې تاسو ته لیکلي ستاسو دغه نمبر صحیح دی نو تاسو به خپل نمبر چې دی دا به وګورئ که صحیح وي نو بیا به اوکې چې دی دا به ووایي چې څنګه دغه اوکې وویل نو تاسو ته به دا مخ راشي نو دلته کې به دوه اپشنونه تاسو له درکړي نو که تاسو اټومیټک وهئ که تاسو ته اس ام اس راځي یا ټلیفون راځي له پاسه کنټینیو جاري ساتلو لپاره به دغه ووایي خو موږ لاندې ویریفای ویټ اس ام اس لکه موږ خپل دغه چې دی د اس ام اس په تور باندې کوو نو لاندې د سپینه پټه او شنه لیکل چې دي دا به ووهو چې دا څنګه وو نو موږ دې مخ ته رالو په دې مخ کې چې دی موږ ته دغه میسج چې دی د میسج د اپشن راکړل زموږ موبایل ته چې دی میسج به راشي دا نمبر به ستاسو په موبایل کې کولاوي نو هغې ته به میسج راشي لکه زموږ موبایل ته چې دی دا میسج راغی په دې کې به اوس موږ دغه نمبر چې دی دا به دې کې ورکړو هغه نمبر به ستاسو په هغه کې چې دی موجود وي اوس په دې کې موږ دغه خپل کوډ چې دی لیکو او ټي پي کوډ چې څنګه کوډ ولیکئ د ځانه به دا سکین شي دغه شانتې د ځان تاسو ولیدلو دا دغه شو نو دلته کې به اوس موږ د کنټینیو چې لیکلی دی دا به د ځان سره ووو موږ به جاري ساتو د دې سره نو دا به دغه شانتې وو چې دا وو دلته کې به الاو کړو اجازت پوله ورکړو دغه شانتې د خپلو فایلونو هر سره چې دی دې له به داسې اجازت ورکړئ او دا به الاو کوي چې دغه څنګه وکړو نو په دې ځایګي کې به تاسو خیال ساتئ په دې ځایګي کې اکثر سړی غلط شي نو هغه هر سره چې دی دا ختم شي دې خوا سکیپ لیکلی دی چې کله تاسو دا سکیپ ووالو نو ګوره ډایرکټ په تاسو ته نوی واتساپ چې دی دا به کولاویږي دا سپینه خانه ده او شنه پکې لیکل دي اړې بل طرف ته شنه خانه ده او سپین پکې لیکل دي ریسټور پکې لیکلی دی لکه موږ خپل هر سره چې دي واپسې را داخ کوو نو دلته کې به دا شنه پټه او سپین لیکل چې ښکارېږي دا به ووایي نو ستاسو بیک اپ چې دی دا به دې واتساپ ته راشي که رابل یې ووالو نو تاسو بیک اپ چې دی دا به ټول ختم شي تاسو به ترې مخکې لاړ شئ نو موږ دا اوس ووو نو زموږ بیک اپ چې دی دا اوس موبایل ته را روان دی که تاسو وینئ دا نښه یې هم دغه شانتې ورکړې ده هغې ته راغلل ټول بیک اپ چې دی هغې ته ور واوړېدلو چا څنګه ور واوړېدل نو دلته که بیا تاسو ته دا نیکسټ لیکلی دا نیکسټ به بیا ووایي څنګه دا نیکسټ ووالو نو تاسو چې څه نوم ورکړئ هغه نوم او هغه تصویر چې دی هغه به راشي او دلته که بیا ورپسې دا نیکسټ چې دی دا به بیا ووایي چې څنګه دا نیکسټ ووالو نو ستاسو واتساپ چې دی تاسو ته به کولاو شي تاسو ته د دې نه مخکې موږ دا خولو نو په دې کې ټول هغه میسیجونه تصویران ویډیوګان چې دي هغه ټول به دې کې پراته دي که تاسو وینئ دا ټول تصویران هر سره چې دي دا به دې کې پراته دي بس په دې طریقې سره تاسو د خپل واتساپ نه چې دی بیک اپ اخیستی شئ څنګه چې موږ واخیستلو زاړه میسیجونه تصویران ویډیوګان چې دي هغه نوي موبایل ته لاړل نو دا ویډیو چې دی د ځان سره لازم شیر کړئ بل لاره ویډیو د ځان سره سیو کړئ ځکه سبا ورځې به ستاسو دې ته بیا ضرورت راځي